الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيت الله تعالى يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف وی اللهم صل على محمد و علی محمد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دیتا جوامع الکلم ویل شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اوتیت جوامع الکلم، ما ته الله تعالی دسې احادیث راکړلي چې داغي الفاظ لګي او معنا داغي ډېر زیاتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر یو حدیث هغه خبره لږه خبرې، لیکن هغه کې مطلب چې کوم دغه ډېر زیاتې ډېر خبرې پای کې راجمع شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته جوامع الکلم دا راکړې شوي دي. ساسو مخکې ما یو حدیث وی، حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. یو کس د یو مسلمان دنیا سه مصیبتونو کې تکلیفونو کې یو تکلیف لري کی، هغه چې مسلمان هغه سه پریشانی کې ده، سه مشکل کې ده، سه تکلیف ته وتا، هغه تکلیف او هغه سخت او هغه مشکل هغه چې ده هغه امدادو کی او هغه تکلیف د دن لري کی، الله رب العزت فرمایي چې د دې په بدله کې به قیامت هغه سختونه، قیامت هغه تکلیفونو نه هغه بچي د دن لري کم. دویمه جمله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو کس په یو تنګۍ کې یو تنګي د په یو سړی باندې هغه باندې چې آسانی راوستا، نو الله تعالی فرمایي چې زبا هغه باندې دنیا او د آخرت آسانی راولم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. او من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. یو سړی تنگ دسته دی، هغه منی قرض دی او دا شان کوم دی ضرورت ته وتا دی چې هغه قرض ورکی، یا چې کوم دی قرض ول ورکړل خو واپس هغه ادا کول نشي، دی ته صبر وکي، دی ته مطالبه کوي، هغه ما سره شته نه دی ته بیا چې مهلت ورکی، چې دی تنگ دستی ده بدمانی دله چې مهلت ورکی، کله د سره مال راغی جو مال به زما قرض راکی، دا اسانتیا بدمنی راوستا. الله رب یو فرمایي چې په آخرت کې په دنیا کې او په آخرت کې هم بدمنی بزا اسانی راولم. دا شان د قران کریم کې الله تعالی فرمایي: وان کان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. یو سړی مقروض دی، هغه منی قرض دی او تنگ دست دی، نو بیا یو مؤمن مسلمان لا پکار دی چې هغه لچې مهلت ورکی او هغه تنگ دستی هغه ختم شي، دله چې کوم دی هغه دغه قرض هغه بدل واپس کی، او دا شانتی په نرم لهجه سره هغه سره پیش راځي، نو الله رب العزت دغه کس کوم ډیر زیات وخت چې قرض ول ورکړي او هغه سره قرض نشي او د چې هغه سره سختی نه کوي، د سختۍ باندې هغه مطالبه نه کوي، نو الله تعالی دغه کس کوم ډیر زیات وخت. بل یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته.
یو کس د خپل رور په حاجت کې لګیا دی، داغه په خدمت کې لګیا دی، داغه کار کوي لګیا دی، الله تعالی د کار جوړي، د حاجت یې الله تعالی پوره کوي، د بل خدمت کوي الله تعالی چې د په کار کې لګیا دی، د لپاره دنیا کې او په جنت کې چې هغه نعمتونه او هغه محلات هغه تیاری. بل ځای کې فرمای چې من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. چا یو مسلمان یو مصیبت لري کو، الله تعالی به د قیامت پر ورځ داغه هغه پریشانی او مصیبت هغه باغ نه لري کی. د یو مسلمان سره ښه سلوک کول په دې باندې الله تعالی چې ډیر زیات خوشحاليږي او داغه د دنیا چې فائدې هغه لور کوي او د آخرت فائدې داولم چې الله تعالی ور کوي. یو کس د بل حاجت پوره کوي، د بل پریشانی هغه چې ختمي، نو دا د اخلاص سره او د هغه د الله تعالی مخلوق سره چې د محبتي او د الله تعالی رضا لپاره دا کار کوي، دغه کار چې د قیمتي دی، الله تعالی په دغه باندې د اجر ثواب ورکوي. یو سړی دی هغه چې کوم دی د الله تعالی رضا لپاره نه کوي، خاصه چانه مجبورتیا د وجې یا چې کوم دی ریا دکلاوی لپاره هغه سره ښه سلوک کوي، په دغه باندې د اجر ثواب نه ملاويږي. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود شریف حدیث ته چې تاسو په نور باندې رحم کوئ، نو رحمان هغه به په تاسو باندې رحم کوي، تاسو زمکه والا باندې رحم کوئ، اسمان والا هغه به تاسو باندې رحم کوي. د دې وجې په مخلوق باندې رحم کول، دا هغه سره ښه سلوک کول، د الله تعالی رحمت چې بدل کس باندې متوجه کیږي او الله تعالی چې هغه سره چې هغه د دنیا نو کوم خوشاله ورکي او آخرت کوم، ځکه الله رب ال په خپل بندگان باندې ډیر زیات خپکیږي. سود الله تعالی په مخلوقات باندې خپکیږي، نو الله تعالی چې هغه کس ډیر زیات خوخي کاغه یو سپه ولې نه هغه منم چې څوک چې ترس کوي، الله تعالی چې دغه عمل دغه خوخته د الله تعالی مخلوق سره چې مینه محبت کول او دغه شانتي هغه سره په خط طریقه باندې پیش راتلو، دا دې من الله تعالی چې د الله تعالی بندگان الله تعالی په خپل پیدا کړلی، آدم علی السلام الله تعالی چې جوړ کړل په خپل لاس باندې او دا شان کوم دی هغه کې روح چول دغه ټول انسانان بیا پیدا شوی دي خواره کړلی. نو هغه انسانان چې دا الله رب العزت پیدا کړلی د دغه انسانانو سره څوک ښه سلوک کوي، د الله تعالی دغه کس چې کوم ډیر زیات خوښ دی، هغه کس د الله تعالی زیات محبوب دی او دغه کس چې الله تعالی ته ډیر زیات نږدې دی. د الله تعالی خصوصي رحمتونه په هغه باندې چې هغه متوجه کیږي. بخاری شریف کې یو واقعه لیکل، هغه کې فرمایي چې یو بدکار زنانه وه، هغه ټوله زندگی دغه بدکارۍ کې تېره کړې وه، د هغې یو پیره چې کوم دی په یو کوهي باندې چې تېرېدلو شو، نو هغې کوهي په غاړه باندې یو سپی و، هغه سپی دومره چې تږی شوی و چې هغه کوهي نه چاپېره هغه خټې چې وي هغه یې څټلې. نو کله چې دا زنانه دغې کوهي ته نږدې شوه او دې چې خپل هغه موزه چې کوم دی خپې نه وباسله او د هغې کوهي نه هغې سپي له اوبه راوباسلې او په هغې موزه کې هغې منې هغې سپي منې اوبه وسکولې. نو الله تعالی د دا عمل چې دومره زیات خوښ شو چې د هغې بدکارې زنانه د هغې هغه ټول ګناهونه هغه الله تعالی معاف کړو او هغې باندې الله تعالی رحم وکړو او د جنت فیصله هغې لپاره وکړه. دا ولې د هغې د الله تعالی په یو مخلوق باندې زړه اوسېدو، د الله تعالی په یو مخلوق باندې کمزورې مخلوق سپی چې هغې باندې زړه اوسېدو، د هغې وجې الله تعالی د هغې ټولو خطایا ټوله د ګناهونو هغه زندګي هغه ډکه د ګناهونو زندګي هغه ته ټوله معاف کړه او دغه شان کوم دی هغې باندې رحم هغه وکړو. چې یو سړی په یو حیوان باندې یو زناور باندې او بیا په سپي او معمولی زناور باندې هغه باندې څوک رحم کوي، الله تعالی چې دغه ګناهونه معاف کوي. نو چې یو سړی په بل مخلوق باندې انسان باندې رحم وکړي، بل مسلمان سره چې په ښه طریقه باندې پیش راځي، هغه ته لاسونو اخپونو تکلیف نه رسي، نو هغه به الله تعالی څومره درجه ورکوي. دغه شانتې یو بزرګ یو غټ عالم تیر شوی دی مسیح الله خان رحمت الله علیه، هغه مبارک راځي چې هغه د الله تعالی په مخلوق باندې دومره رحم کو تر دې پورې چې هغه یو زناور هغه به چېرته یو څاروي هغه به څه ځای کې ولاړو نو هغه به هم چین نه شړو، ولې چې دته به تکلیف میلاو شي. د الله تعالی په مخلوقات باندې دومره زیات رحم کوي. د یو پیره چې کوم دی اخپه خوږ شوه، نو په هغې اخپه باندې
مچان کېناستو نو یو څو شاګردان یې رالو، هغو ته ووایي چې تا که ستاسو اجازه دي نو زه دا مچان چې کوم دی دا وشړم. نو ده ورته ووایي نه، دا مچان دا هم د الله تعالی مخلوق دی، دوی خپل کار کوي، لګیا دي چې الله تعالی رزق لیکلی هغه لګیا دي خوري، او زه لګیا خپل کار کوم. نو دا مچان چې کوم دی هغه منیم دومره مهربان و چې دا زه پاسوم داسې نه چې دوی چې ته وږي پاتې شي. دغه شان کوم دی یو مشهور بزرګ، یو ډېر غټ محدث او عالم هغه تیر شوی دی، هغه ټوله زندگی هغه چې کوم دی هغه په درس و تدریس کې او کتابونو لیکلو کې پړاولو کې دې کې تیر شوی ده، او ډېر زیات علم هغه خور کړل او ډېر غټ کتابونه دا لیکلي. یو داسې غټ بزرګ عالم دا تیر شوی په پخواني زمانه کې. وی کله چې د هغه وفات شو نو په خوب کې د وفات کېدو نه وروستو چا ویلي ده او چا دې تپوس وکړو چې ستا سره څه معامله وشوه. نو هغه ورته وی د الله تعالی کرم او فضل و چې هغه په ما باندې مهرباني وکړه، لیکن زه چې هغې مهربانۍ ته او فضل ته حیران شوم، ډېر عجیبه کار را سره وشو. وی زما په ذهن کې دا خبره وه چې شکر الحمدلله ټوله زندگی دا ما د دین په خدمت کې تیره کړله، او درس او تدریس او دا خدمت مې کړلی، واز نصیحت او تقریرونه او کتابونه مې لیکلي، او دا شان کم دی دا کتابونه مې لیکلي، د تبلیغ کار مې کړلی، دا ټول کارونه چې ښه کارونه مې کړلي، دین ډېر زیات خدمات مې کړلي. دې خدمت په نتیجه کې به الله تعالی چې په ما باندې فضل او رحم فرمایي او زما ګناهونه به چې معاف کوي. وی کله چې زه پیش شوم الله تعالی ته، زه پیش شوم نو وی ډېره عجیبه معامله را سره وشوه. زما نه تپوس وکړو چې موږ ته وبخلې، لیکن تا ته معلومه ده ته موږ په څه باندې وبخلې. نو هغه وی زما په ذهن کې دغه خبر راله چې ما د دین چې ډېر زیات خدمت کړلی، د دې په برکت به الله تعالی بخلی ما، د دین په خدمت په برکت باندې. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې نه، موږ د دې دین د وجې، دین د خدمت د وجې ته نه یې بخلی، موږ ته د دې وجې بخلی په تا چې کوم دی یو پیرا لیکل کولو، یو کتاب دی لیکو، او هغې وخت کې د خلکو به چې قلمونه د هغه لرګین هغه قلمونه به جوړ کړي وو، او هغه صحیح هغه مشواڼۍ به وي، په هغې کې به چې کوم دی قلم پورې کوو او بیا به چې په هغې پاڼو باندې لیکل کول، داسې پینونه او دا په هغې وخت کې نو. نو هغه تا یو پیره چې کوم دی وایي قلم چې کوم دی هغې کې صحیح دی راواغسته او لګیا وي لیکل لیکول. نو هغه صحیح او هغې قلم باندې چې یو مچ راغې کېناسو، چې کله پې مچ کېناسو تا چې کوم دی لیکل لغونې کې ودرولو، او تاوی دا مچ چې کوم دی دا مچ دی به چېرته تږي او پرې چې دی دا صحیح وسکي. تا هغه ته صبر وکړو او هغه مچ چې کوم دی هغه صحیح وسکله او والوت. دغه مخلوق باندې یو مچ باندې تا رحم کړی، د هغې مچ ته وجې چې موږ تا باندې فضل رحم وکړو. دومره غټ عالم او دومره ټوله زندگی دغه په علم په مشغله کې تیره شوې ده، وعظ نصیحت او دعوت تبلیغ دا ټول کارونه یې کړلي، ټوله زندگی به دی کې چې وقف کړوه، لیکن الله تعالی په سمنې وبخو، سمنې هغه باندې فضل رحم وکړو. د یو مچ وجې چې مچ باندې هغه رحم وکړو چې لیکل لغونې کې ودرول چې دا صحیح دا چې کوم دی دا مچ دا وسکي. دغه وجه الله تعالی او ته فرمایي چې ما د دې وجه خالصتا زما د رضا لپاره تا چې کوم دی زما په مخلوق باندې تا چې هغه باندې رحم کړو، او تا ته لغونې خپل لیکل ودرولیو، هغې وجه کوم دی ما تا باندې رحم وکړو او ستا ګناهونه دا ما ستا معاف کړو. نو الله تعالی چې دومره خپل مخلوق باندې هغې مې دومره خوشحالېږي، نو موږ له پکار چې د الله تعالی په مخلوقات باندې هغې باندې رحم کوو. د الله تعالی خصوصي رحمونه دا به زموږ ستاسو طرف ته متوجه کېږي. بزرګي زبرګي دې ته نه وي چې سړی چې تسبیح راواخلي او دا شان کوم دی جانماز وغوړي او ټوله شپه ورځ لګیایي او دا شان کوم دی ذکرونه عبادتونه کوي، دا چې کوم دی غټ پیر دی او دا غټ چې کوم دی بزرګ دی. نه، د الله تعالی په مخلوق باندې رحم کول، د الله تعالی مخلوق خدمت کول، د دې په ذریعې سره د الله تعالی محبت چې هغه طرف ته متوجه کېږي. یو سړی ډېر ذکرونه عبادتونه کوي، لیکن د الله تعالی په مخلوقاتو باندې رحم نه کوي، هغه ته تکلیف رسوي، د طرف ته چې کوم دی چېرته د الله تعالی رحمت دا نشي متوجه کېدی. د الله تعالی رحمت متوجه کېدو دغه ذریعه ده چې هغه په مخلوقات باندې د هغې سره چې ښه سلوک وکړی شي، او د هغې سره چې کوم دی د هغې سره هغه مخلوقات ته تکلیف ونه رسولی شي. یو پیره واقعاتو کې راځي، نوح علیه السلام
کله چې 9.5 کاله خپل قوم ته دعوت ورکو، هغه قوم خبره ونه منله، د دعا وکړه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سوره نوح کې فرمایي چې یا الله تعالی په ځمکه باندې ته کافران چې یو کافروم پرې نه دی، یو کافرانو کور چې هغه پرې نه دی. او دا دعا وکړه د الله تعالی نه. نو نوح علیه السلام پاغي دعا به خیره وکړي، دغه خیرو د وجه چې کوم دی طوفان راغی، او سیوا دغه یو څو کسانو نه چې هغه په کشته کې هغه بچ شو، او دغه نه سیوا چې څومره خلق او څومره مخلوقاتو هغه ټول پاغي اوبو کې غرق شو، تباه شو. کله چې ټول خلق تباه شو او ختم شو، دغه نه روسو چې کوم دی بیا هغه کشته هغه چې هغه پزماکه باندې کېناسته جودي غرمانی، او بیا چې کوم دی دا کسان را کوشو او پزماکه کې خواره شو. نو نوح علیہ السلام ته الله تعالی ارشاد فرمایو چې اے نوح علیہ السلام استا کار داده، ته د خاورو چې کوم دی لوخي جوړوا، ته د خاورونه لوخي جوړو، د چې کوم دی لوخي جوړ شروع کړو، ډېر شي لوخي جوړ کړو. چې کله ډېر شي لوخي جوړ کړو، بیا الله تعالی ته ارشاد وکړو، حکم وکړو چې نوح علیہ السلام ته اوس دا لوخي مات کا، ته دا لوخي دا اوس مات کا. نوح علیہ السلام چې کوم دی هغه عرض وکړو یا الله تعالی ستا په حکم سره خدا لوخي ما جوړ کړلی او دا می جوړ کړو، او تاسو اوس وایئ چې دا مات کړئ، تاسو دا حکم دی وسو. نو الله تعالی ته ارشاد فرمایو چې نوح علیہ السلام دا لوخي چې کوم دی یو راخله او ماتوا. نو الله تعالی حکم نوح علیہ السلام چې زړه نه غوښتو چې دا اوس ما مات کړي، ځکه دې ما مهنت کړلې او کوشش مې وکړلې، جوړ کړی مې دي. نو دا هغه سره چې یو تعلق جوړ شو. نوح علیہ السلام یو لوخي راخلی او مات کړو. کله چې مات کړو، نو الله رب العزت ارشاد فرمایو چې ګور استا زړه چې کوم دا نه غواړي، تا به دې باندې لږ مهنت وکړو، دغه خاورې دا زما خاورې دي، زما خاورې به دې مې تا لږ مهنت وکړو، دغه نه چې تا لوخي جوړ کړو، او اوس تا زړه دا نه غواړي چې دا اوس مات کړی. په څه طریقې سره چې کوم دا د ماتېدو بچ شوې، د دې لوخو سره چې ستا چې مینه محبت پیدا شوی دی، نو ته ووایه چې ما دا ټول مخلوقات پیدا کړل، او ټول مې چې کوم هغه مخلوقات دا ټول رزق ورکوم او غټ کړی مې دي او پیدا کړی مې دي. نو ته دا سوال کوي چې یا الله تعالی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، په کافرانو چې بزمکه منی یو کورم چې هغه پرې نه دی، نو ټول مخلوق چې ما تباہ کو او ختم کو. نو ته چې کوم دی لکه تا ما ته وی چې دغه غرق نو ټول ما غرق کړو، ختم میکړو. دینه دې خبرې طرف ته اشاره ده چې تا لوخي جوړول او خاور چې کوم دی هم د الله تعالی واسطه خپل نه و، نو ستا وزړه دا نه غواړي چې دا لوخي ما مات کړي. نو الله تعالی حکمت دا ته خودو چې دا مخلوق ما پیدا کړل، نو زم دا نه غواړم چې دا دیو چې دیو منی عذاب راولم او دیو ختم کما. نو الله رب العزت دا نه غواړي چې مخلوقات دا چې کوم دی دا ختم کی، ځکه انسان سوچو کی انسان چې یو شی جوړ کی، د خاورو نه یو شی جوړ کی، یا چې کوم دی بل څه شي باندې مهنت وکي، څه شی جوړ کی، ته زړه دا نه غواړي چې دا شی اوس ما مات کړي. چا چې کوم دی یو مثلا ټیبل جوړ کو، هغه ټیبل بیا د زړه نه غواړي چې اوس دا می جوړ کړو اوس بیا مات کم، نه دا نه غواړي. دغه شان کوم چا نغره جوړ کو، هغه زړه دا نه غواړي چې اوس دا روح کولې نغره دی دا بیا مات کم، ولې هغه من هغه مهنت کړي، هغه سره هغه محبت پیدا شوی. دغه شان د الله تعالی خپل مخلوقات سره چې مینه محبت ته، الله تعالی خپل مخلوقات سره چې مینه ده، الله تعالی مخلوقات پیدا کړل، نو الله تعالی هم دا نه غواړي چې خپل مخلوق هغه چې کوم دی هغه ته عذاب ورسوم، هغه ته تکلیف ورسوم، یا چې دوی ته بل څوک تکلیف ورسي. په دې منی الله تعالی چې خپکی یو غټ عالم ډاکټر عبدالحی دغه یو واقعا بیان کړل. وی مونږ چې د الله تعالی عبادت کوو، هغه نه چې مونږ دعاګانې غواړو، او یا الله تعالی ته مونږ له خپل محبت چې د نصیب کی، ته مونږ ته خپل محبت نصیب کی. مونږ وی د الله تعالی محبت غواړو، د الله تعالی محبت چې هغه پس کې دی، په دې کې نه چې برای راست چې هغه مونږ سره الله تعالی محبت وکي. د الله تعالی محبت هغه په دې کې دی چې د الله تعالی په مخلوقات باندې دا هغه باندې چې هغه سره مونږ ښه سلوک باندې پیش راځو، او هغه سره چې ښه احسان کوو، رحم پې کوو، او نرمۍ سره چې د الله تعالی په مخلوقات باندې پیش راځو، او دا هغه سره چې مینه محبت کوو. نو په دغه طریقې سره به چې د الله تعالی محبت دا زمونږ ستاسو طرف ته کوم متوجه کیږي. او دغه شانتي هغه کس سره الله تعالی محبت کوي
چې څوک د الله تعالی محبت غواړي هغه د الله تعالی په مخلوقات سره مینه محبت ساتي، د هغو سره چې کوم دی خط سلوک او هغو ته تکلیف نه رسول، نو الله رب العزت هغه سره به چې کوم دی محبت کوي. د دې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو کس د خپل رور په سکار کې لګیایي، حاجت کې لګیایي، نو الله تعالی دغه په کار کې لګیایي. او کم یو مسلمان چې د بل مسلمان نه څه تکلیف لري کوي، نو الله تعالی به چې د قیامت د ورځې هغه بېچیني او تکلیفونه دا به د هغه نه لرې کوي او سختۍ هغه به د هغه نه لرې کوي. دغه شانتې څومره اولیاء د الله تعالی چې بزرګان او اولیاء تیر شوي دي، د هغې ټولو حال دا چې هغه به د الله تعالی په مخلوقات باندې ډېر زیات رحم کو او د هغو څه به چې تکلیف د الله مخلوق ته څه تکلیف ونه رسو او نه به چې په سپک نظر چاته کاته. د دې وجې الله رب العزت چې څومره ولیان دي هغو له الله تعالی دا غټه درجه ورکړله د دغې وجې چې دوی د الله تعالی په مخلوقات باندې به رحم کو. جنید بغدادي رحمت الله علیه دا ډېر غټ بزرګ تیر شوی دی. دغه یو واقعه راځي چې یو پیره دی د دجله، دا دریای دجله دا چې کوم دی په هغې باندې دی روانو او پیاده روانو، وایي په دریاب کې یو کشتۍ تېرېده، په هغې کشتۍ کې لوپران ځوانانو او هغو چې سندرې مندرې هم غږولې او دغه شان کوم دی او خنداګانې ټوکې مسخرې هم کولې، دا مجلس جوړ کړی او هغه کشتۍ روانه وه سمندر په غاړه باندې او دریا کې کشتۍ روانه وه کناره باندې. هغه جنید بغدادي رحمت الله علیه دا غټ بزرګ دی روان دی. نو کله چې وایي دغې لوپرانو هلکانو دی ویلي ده، دی خو نه پېژني دا څوک دی، ده پورم چې ملنډې مسخرې او ده پورم چې کوم دی ملنډې مسخرې وکړې او یو څو جملې په ده پورې چې خنداګانې ټوکې پورې وکړې. د ده یو جنید بغدادي رحمت الله علیه مذاق وړاو کو، د سره چې یو کس سره ملګری و، د ده یو مرید هغه د سره ملګری و، ده وی حضرت صاحب دوی ته چې کوم دی بددعا وکړه چې دوی ستا چې په شان کې ډېره غټه ګستاخي وکړه، یو خو چې کوم دی دوی په ګناهونو کې لګیا دي، سندرې غږوي، او دویم دا چې په تا پورې چې د الله تعالی ولي او تا پورې چې ملنډې مسخرې وکړې نو ته دوی ته چې بددعا وکړه. نو هغه جنید بغدادي رحمت الله علیه فوراً چې کوم دی لاسونه اوچت کړو او دا وی ای الله تعالی دا ځوانان چې کوم دی دوی چې څنګه په دنیا کې خوشحاله دي دقه شانتې خوشحالۍ هغه اعمال دوی ته نصیب کړي چې دوی په آخرت کې هم خوشحالي. د هغو لپاره دعا وکړه. دا ونه وي چې د دوی څه چې زه نفرت وکړم، نه، دوی ته یا الله تعالی چې دوی په دنیا کې څنګه خوشحاله دي او خنداګانې ټوکې مسخرې کوي، دوی ته داسې اعمال نصیب کړي چې دوی آخرت کې هم چې خوشحالي. د هغو لپاره د رحم کرم او د ښه اعمالو لپاره هغو لپاره چې دعا وکړه. دا ته نه وي چې الله تعالی دوی سره داسې چلو کړي دوی به ما پورې ملنډې وکړي، نو هغه په دغه مخلوقات باندې رحم وکړو. د الله مخلوقو هغو ته الټه دعا وکړه، هغو پورې ملنډې مسخرې وکړې، دو ته چې د دنیا او د آخرت چې د خیرونو دعا وکړه. د دې وجې چې څومره اولیاء تېر شوي دي هغو ټولو به د الله تعالی په مخلوقات باندې رحم کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ټولې دنیا ته رحمت للعالمین را لېږلی شوی دی، ټولې دنیا ته وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، نو هغه د الله تعالی داسې اخلاق ورکړي چې هغه اخلاقو ته به کافرانو کاته او دغه شانتې هغه اخلاقو باندې به مسلمان کېدو. یو پیره د باره کې راځي چې ګټو باندې چې د اخپې مبارکې چې کله وینې شوې، نو په هغې وخت کې هم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه طایف هغه واقعه چې ده ته څومره تکلیف ورسو، په هغې وخت کې هم فرشتې راځي او ده ته وایي چې موږ ته حکم کوه چې دا غرونه په یو ځای کوو. دی څه وایي؟ د الله تعالی دعا کوي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، یا الله تعالی زما قوم ته هدایت وفرمایي، دیو ته پته نشته، دیو ما نه پیژني، دیو ناپوه دي، قمقل دي، دا به قمقلتوب د وجې دیو نه چې دا کارونه کېږي، یا الله تعالی ته دیو ته هدایت نصیب کړي. اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. په هغې حالات کې هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغو لپاره چې دعاګانې کوي چې یا الله تعالی دیو ته هدایت نصیب کړي. دیو ناپوه دي، په ناپوهۍ ته دا کار وشو، په پوه باندې دا کار نه دی کړی، قمقل دي، قمقلتوب د وجې او د ناپوهۍ د وجې دا کار وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو باندې څومره مهربانه، تکلیف ورته رسول دی او ټول جسم یې له وینې کړلی او چې سختې ملنډې مسخرې پورې کړلي، او بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو لپاره د ژبې نه چې د نفرت او بغض او عداوت دا نه کوي، د هغو لپاره د خیر دعاګانې غواړي. د دې وجې کوم دی الله تعالی په مخلوق باندې رحم کول، په دې باندې الله تعالی چې هغې کس باندې خصوصي رحمتونه نازلوي. یو خبره دا ذهن کې ساتل پکار دی، یو سړی ګناهګار دی، نو ګناه سره چې نفرت به کوي خو د هغې
کس سره به نه کوي. یو کس ګناهګار دی څه وسوی دی خو چې کوم دی ګوره دا خو دروغ دا کس خو دروغجن دی، دغه سره بغض حسد او دغه سره نفرت دا جوړ کړي نه، دغه د ذات سره به نفرت نه جوړوي. هغه کس هغه چې کوم دی هغه منې په زړه کې ستا رحم وي چې دی څنګه چې د ګناه نه منع شي او دغه شان کوم دی دا ګناه کړی دی نو توبه وباسي او ګناه نه منع شي او نیکۍ طرف ته لاړ شي، ګناه نه به نفرت کوي او دغه کس نه دغه نه به نفرت نه کوي، نه به دغه سپکاوی کوي او نه به چې هغه پورې ملنډې مسخرې کوي، لیکن هغه باندې به ترس کوي چې دا ګور د الله تعالی مخلوق دی، د دې د الله تعالی حکم ماتوي، د دې په بدله کې به درته څنګه سزا میلاویږي. هغه باندې رحم وکړي چې دې څه طریقې سره چې کوم دغه نه منع شي. څنګه چې یو کس نه جوړي او ډاکټر لچې بوتلی شي او ډاکټر کار دا نه دی چې هغه چې دا وایي چې ته ولې نه جوړه شوې په دې خفه شي چې ته ولې نه جوړه کېدې. ډاکټر به دې باندې خفه کېږي نه چې مریض نه خفه شي چې ته ولې نه جوړه شوې نه جوړی نو اوس ما پسې رالې، بلکې ډاکټر چې کوم دی هغه بیمار چې کوم دی هغه بیماري د هغه بیماری چې هغه سوچ فکر کوي چې د بیماری دا په څه طریقې سره چې دا لرې شي او کم دوايانې دله ورکړمه چې دا بیماری د نه ختمه شي، دغه سره نفرت نه کوي دغه بیمار سره. ډاکټر یو ډاکټر به تاسو نه لیدلی چې بیمار لاړ شي ناجوړ لاړ شي هغه سره نفرت کوي، لرې کېږي ته خو ناجوړ ماته نږدې نه شي. دغه شانتې دا ګناهګار دام چې دا بیماران دي د دوی دا بیماری د دې ختمولو به علاج کوي، د دوی سره به چې کوم نه نفرت نه کوي، د دوی هغه بیماری ادا شان د دوی هغه ګناه نه به نفرت کوي. دغه شان کوم هغه ګناهګار دغه په زړه کې به چې کوم نه دغه سره بغض نه ساتي او نه به هغه نفرت کوي، دغه سره به چې بغض عداوت دشمنی دا وسه نه ساتي، بلکې هغه لپاره به دعاګانې کوي یا الله تعالی دوی ته چې هدایت نصیب کړي، د ګناه نه منع کړي او داسې طریقه چې هغه چرته رسوا نه کړي. داسې بعضې خلک خپلان کې کس خدا دا ګناه کو دا دروغ وي دا خبره کوله نو دې باندې الله تعالی چې ډېر زیات خفه کړي. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس چې کوم دی الله تعالی په دربار کې پیش کړی شو، کله چې الله تعالی په دربار کې پیش کړی شو نو فرشتو ته الله تعالی سره د علم الله تعالی هر څه پته چې د سکړ لسنه دي کړي، هو فرشتو باندې خبره ښکارا کوله چې فرشتو ته پته ولګي. فرشتو ته د عملنامې وګورای چې د سکړلی نو فرشتو چې کله د عملنامې وکړي نو هغه عملنامې د نیکو نه خالی وي، هیڅ نیکای او منځ روجا او عبادت دا پکې نو، صرف تش تجارت ته کار ویل او تجارت به کو، هغه سل خرڅول سوداګری به کوله، صرف په عملنامې کې دغه لیکلي او نور څه نیکای او منځونه او دا شانتي روجي دا پکې نه، عبادتونه دا پکې نو. الله تعالی وی زما بنده چې کوم دی هغه باندې هر څه پیژني، لیکن بیا چې فرشتو ته وی چې تاسو نور وګورئ چې کله هغه وکړو یا عملنامه کې خو چې هیڅ په نظر نه رانلو، یو نیکی چې موږ ته په نظر رااله هغه دا ده چې کله به د تجارت لپاره خلک لګو هغه ته بداوي خپل غلامان ته بداوي کله چې تاسو غسل خرصول کوي بچا مې پودا مې څه شي خرڅ کوي یا چې کوم نه تاسو په سختۍ باندې پیش راځي نو هغه سره به سختی نه کوي، نرمي به سره کوي. یو سره تنگ دست دی او تاسو نه څه شي واغه سپاغه سات له روپۍ نشي درکولې، خیر دغه سره نرمي کوي او ودار نه څه شي هغه سره هغه ودار چې کوم نه تاسو لا پاغه ټیم نشي درکولې نو سختی سره مکوي، نرمي سره کوي، مهلت ولور کوي او دا شان کوم نه دغه یو نیکی د په عمل نامه کې لیکل یا به کوم دی بیا به یا بل چا څه شي نو ورکوس چا به سواغه 100 روپۍ بل نو ورکولې د بوته کله کله معفوم کړو وی دغه یو نیکی شته نور څه د په عمل نامه کې نیکی نشته. نو الله تعالی فرشتو ته وی چې ښا د چې کوم زما بندگان معاف کړلی نو زه زیات د خبرې مستحق ما چې زه دې معاف کما. نو فرشتو ته وی چې د چې درگذر او دې ما معاف کړلې او د لپاره چې د جنت ته ولېږي. دا شان کوم نه د هغه یو مخلوق باندې رحم کول چې هغه سره به سودا کې نرمي کوله ودار کې بچي نرمي سره کوله یا به چې ډېر زیات وسو غریب او محتاج وو هغه ته به جو قرض هغه به ته معاف کو، د دې وجه الله تعالی هغه باندې رحم وکړو او کرم پیو کو او الله تعالی چې کوم هغه جنت ته داخل کو. لیکن دې دا مطلب هم نه دی چې موږ تاسو یې وس منځونه او دسونه پریدو بس خلکو سره چې کوم نه خصلو کو بس الله تعالی موږ چې معاف کوي نه. منځ او دس دا په خپل ځای باندې فرض دی، الله تعالی به دې حساب کتاب کوي، یغفر لمن یشاء، الله تعالی خپل خوخه ده، سوق بخي اسوق نه بخي، الله تعالی تاسو وای نه شه، الله تعالی خصوصي معامله ده، الله تعالی چا باندې سبانه چې چاته ولټي
هغه چې جنت ته ولېږي، چا باندې چې سختۍ سره حساب کتاب کوي او چا سره اسانتیا باندې کوي. الله تعالی تپوس والا څوک نشته. الله تعالی په هر یو کار کې حکمت دی. دا نه چې اوس موږ تاسو کوم منځونه او دسونه او ذکرونه تلاوتونه دا پریدو او وایي چې هغه یو کس الله تعالی بخله او جزې موږ به مو بخي. نه، الله تعالی چې مهربانه بادشاه دی. الله تعالی چې کوم دی چاته خوښ شي نو هغه به بخي، چا نه حساب کتاب کول غواړي نو الله تعالی څوک تپوس نشي کولی. د دې یو داسې مثال دی، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په باره کې راځي چې هغه یو واقعه لیکله چې د هندوستان کې حیدرآباد چې کوم دی یو نواب و، هغه چې کوم دی یو پیله دغه وزیر هغه له دعوت ورکو کور ته راوست. نو کله چې کور ته راوسته دعوت له دا نواب چې د به وړو سره چې ټوکې او لبې ورسره کولې، د دې وزیر یو زوی و هغه د غوږه نه ونیسو. نو غوږه نه چې ونیسو ماشومان خو واړی هغه خو نه پېژني دا څوک دی، بادشاه دی که وزیر دی که ملنګ دی که څوک دی. نو هغه ته کنځل وکړو. چې کله کنځل وکړو نو هغه وزیر هغه هم ډېر زیات یې ویرېده، ځکه چې دا خو د وخت بادشاه دی او ده ته زما ماشوم زوی دی، ده ته بدرېدی وي، اوس خو به چې کوم دی زما زوی چې کوم دی ختموي او دا شان کوم دی ده ته به سخته سزا ورکوي. نو زه چې کوم دی دا هسې د دوړو دباو لپاره توره راوباسله او خپل بچي ته یې وي چې ورګه چې کوم تا خو چې کوم دی نواب صاحب ته کنځل وکړه، زه ستا چې کوم دی اوس سر جدا کوم. نواب صاحب ته نه نه غلی شه، دا ماشومان دي او دا ماشوم چې کوم دی ډېر ذهین دی، دی چې کوم دی ګوره خپل دفاع چې دی په خپله کوي. فوراً چې ما ته واپس شو او ما ته چې کوم دی جواب راکو او دا نه وي چې څوک راسره څه کوي هغه دې کوي. نه، ده کې د دفاع چې کوم دی صلاحیت د ذهن چې ډېر تیز دی، ډېر ښه ماشوم دی. د دې وجې چې کوم دی د لپاره چې کوم دی زه وظیفه مقرروم، هر میاشت به ته چې زه تنخواه مقرروم. نو دا دلته کې چې کوم دی هغه په یو کار باندې خوښ شو، هغه ماشوم چې د ذهن تیز دی په عمل باندې خوښ شو، حالانکه هغه خو ته کنځل کړي او دله وظیفه مقرر کړه. که اوس بل سړی دا وایي چې نواب صاحب ته چې څوک کنځل کوي، هغه بادشاه ته څوک کنځل کوي، هغه چې خلکو له وظیفې مقرروي، میاشتې ولې تنخواه ورکوي. نو که بل چا ته دا کنځل وکړو چې دا خو په کنځلو باندې تنخواه مقرر کړو یو وړوکي له، او هغه ته هغې وظیفې ته به دا وي وظیفه دشنامه، چې دا وظیفه چې کوم دی دا تنخواه دا ده ته د هغې کنځلو په بدل کې میلاویږي. نو که یو سړی دا وایي چې بادشاه هغه خو چې کوم دی د کنځلو په بدل کې خلکو له وظیفه مقرروي، میاشتې ولې تنخواه ورکوي، راشه موږ ټولو ته کنځل کوو. نو که بل چا ته کنځل وکړو نو هغه بادشاه هغه به دې سر نه یلوزولی، هغه به دې سر جدا کړي. نو دغه شانتې د الله تعالی معامله ده. الله تعالی معامله ده. الله تعالی یو ذره غونې خبره بچا کې خوښ شي هغه الله تعالی وبخي، او بل کس هغه چې کوم دی هغه سره په سختۍ هغه سره معامله کوي. وسعت رحمتي کل شی، د الله تعالی رحمت ده په هر شي باندې وسع دی او فراخه دی. د دې وجې کوم دی الله تعالی په هر حال کې عبادت کول او یو معمولی نیکي هغه هم چې کمه نه ګڼل. کېدای شي یو ذره غونې کې نیکي د الله تعالی خوښه شي او یو لږه غونې کې کار زموږ ستاسو وهم ګمان کیم نه هغه د الله تعالی خوښ شي، او الله تعالی چې همیشه زندگی دا زموږ ستاسو چې د خوشحالو کې څنګه حدیث کې راځي یو انسان هغه یو خولې نه یو خبره وړه غونې کې خبره راوباسي او ولا یبالي بها بالتن، دې د هغې سړو څه پروا نه کوي چې ما داسې خولې نه یو خبر وباسله، لیکن د الله تعالی هغه خبره دومره بدې شي چې جهنم هغه ویښته چې دغه یو ذره خبرې د وجې الله تعالی دې ورسي. دا شانتې یو کس هغه چې کوم دی یو ذره غونې خبره لږه غونې خبره د خولې نه وباسي، معمولي غونې خبره، الله تعالی دغه ډېره زیاته خوښه شي. د داړو په خیال وهم ګمان کې هم نه چې دا د الله تعالی دا لږه غونې خبره چې یو دوه لفظه مې وباسل د الله تعالی دومره خوښ شو چې الله تعالی هغه له چې د جنت هغه اوچت درجات نصیب کړي. د دې وجې کوم دی لږه غونې نیکي هغه هم چې کوم دی ولا یحقرن من المعروف شیئا، د نیکۍ یو وړه غونې کې وړه نیکي دام چې کوم دی تاسو وایي کمه مه ګڼئ، هغه هم کوئ چې دې هغه وړه نیکي الله تعالی ته خوښه شي او الله تعالی همیشه زندگی دا د خوشحالو کې. دا شانتې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عاجز سړی هغه دی، هغه کس عاجز دی چې هغه خپل نفس خواهشاتو پسې لګېدلی، چې زړه یې سوی په هغې پسې لګېدلی او خپل مرضي کوي او دا نه ګوري چې دا حلال دی که حرام دی، جایز دی که ناجایز دی، او د الله تعالی نه چې امید او تمنا ساتي، ارزو ساتي چې الله تعالی غفور رحیم دی، مهربان، ټول به معاف کړي. دغه کس چې کوم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کس ډېر عاجزه او ډېر بې وقوفه دی چې دی لګیا دی ګناهونو پسې لګېدلی، خپل نفس خواهشات پوره کوي او وایي چې الله تعالی مهربانه دی. دغه کس دا وایي عاجزه دی.
دا عجز دی، د هیڅ کاروم نه دی. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ستاسو نه مخکني امتونه چې تیر شوي دي په هغې کې یو کس او هغه کس هغه به اغستل خرڅول کول، نو اغستلو خرڅولو کې به چې کوم دی دا به یې نه کول چې په روپۍ باندې بیا جنګ کو چې 1 روپۍ دې ماله کمه راکړه یا دا 1 روپۍ به اوس ته زیاتی نه، د ګاګ سره چې به کوم دی نرمۍ سره پیش راته او ډېره نرمۍ سره به چې معامله کوله اغستل خرڅولو کې. دکان چا به ته 2 روپۍ راکړه نو که د نقصان نه هغې مطابق به چې دله هغه خلکو له ارزانه سودا هم ورکوله. او دغه شانتې قرض هغې په وصولولو کې هم چې کوم دی د ډېره نرمۍ معامله اغسته، چاته به قرض و هغه ته به ماله قرض ټایم پوره شوی دی راکړه، هغه به زما سره نشته زه بیا چې کله در سره وشي نو بیا به راکړي. نو مخلوق سره به چې داسې نرمۍ سره معامله کوله نو الله وایي د هغې وجې چې کوم دی هغه نرمۍ معاملې د وجې هغه الله تعالی بخښنه وکړه او هغه چې جنت ته داخل کو. دې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخلوقات باندې تاسو رحم کوئ. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندګۍ دا یو معمولو چې د الله تعالی په مخلوقات باندې به ډېر زیات رحم کول. نبی علیہ السلام هم چې اغستل خرڅول کړلي او په هغې کې هم چې کوم دی معاملات یې کړلي او هغې وخت کې چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو به اغستل خرڅول کول، دا سکې د سرو زرو یا سپینو زرو دا به دې باندې به چې اغستو. نو سپینو زرو کمې سکې چې وي دا به چې کوم دی شمارلی به نه شوې، د هغې وجې هغه به تللې، د هغې تول نه به چې پته لګېده چې دا دومره شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بازار ته تو او څه شی به یې واغسته نو هغه کس ته به یې وي چې کله چې به هغه سپینو زرو سکې ورکړې نو هغه ته به یې وي ته چې درون وزن کوه، زما نه درون وزن اخله، دا روپۍ ښه درنې تله چې تاله زما طرفه ډېرې درشي. او د دې وجې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل خیارکم احسنکم قضاء، تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه په ادا کولو کې چې زیات ښیي. مثلا د چې کوم دی چانه قرض اغستی دی او د هغه قرض چې بیا واپس کوي 100 روپۍ د اغستی دي او د خپل طرفه چې کوم دی دا نه هغه قرضدار ورته نه وایي چې تاله ما 100 روپۍ قرض درکړی په دې پسې به ته ماله چې زیاتې ګړې 110 روپۍ دا به مال واپس راکړي، دا خو بیا سود شو. نه دې کس چې کوم دی د بل نه قرض اغستی دی او دی له دا قرض واپس ورکوي، هغه مالک له قرض واپس ورکوي 100 روپۍ، د 10 روپۍ د خپل طرفه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کس بهتر دی خیارکم احسنهم قضاء چې هغه بهترین ادا کولو والی. دغه شانتې هغه مالک دته وایي چې زما قرض راکړه، دی په هغې کې ټال مټول نه کوي چې نن به درکړم سبا به درکړم، نه فوراً چې کوم دی هغه له ورکړي. دغه کس د الله تعالی چې ډېر زیات خوښ دی. دغه شانتې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام مشهور هغه چې تیر شوی دی، غټ امام تیر شوی دی، د خپل شاګردانو چې دا وصیت و چې تاسو کله چې اغستل خرڅول کوئ نو تاسو چې کوم دی د چا نه چې زیات حق وصول نه کوئ، کم ترنه وصولوئ او زیات چې کوم دی هغه له ورکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې موږ تاسو ډېر معلوم کړلی، لیکن دا سنت مو چې خلکو سره به چې نرمۍ معامله کوله او ښه چې کوم دی ښه طریقې سره به هغه قرض دا واپس کو، دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو سنت دی. دا شانتې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، یو تنګ دسته باندې چې اساني راوسته په دنیا کې الله تعالی به چې هغه باندې په دنیا او آخرت کې اساني معامله چې فرمایي، آخرت اساني او د دنیا اساني هغه پس کې خیر الله تعالی چې ته په دنیا کې چا باندې اساني راولي. بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو فرشتہ هغه اعلان کوي اللهم هر ورځ چې دا اعلان کوي دا دعا کوي اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي منفقا خلفا، یا الله تعالی سوچ کوم نه خرج کینا او ځان سره جمع ساتي د دوی دا مال چې دا هلاک کی او سوچ ستا په لار کې خرج کړي نو یا الله تعالی ته هغه له خ بدل چې په دنیا کې ولور کی، خیرت کې خو ولور کوي خو په دنیا کې هم خ بدل ورکی. نو دا شانتي دا مال دا څوک د الله تعالی رضا لپاره دینی کارونو کې ورکی، داغه مال چې په دنیا کې دا ډیریږي او هغه مال کې الله تعالی خیرونه برکتونه اچي، آفتونه مرزونه دا داغونه لري کی. یو کس هغه د الله تعالی په نوم باندې 1 روپۍ نه ورکی، نه په جماعت کې ورکی، نه په مدرسه کې ورکی، نه چې کوم نه غریبانو نه ورکی، نه په خیر کارونو کې ورکی، روپۍ نه خرچ کوي، ځان سره جمع ساتي، دغه کس ته مال چې د الله تعالی هلاکي. ولغه فرشتي هر سال چې دعاګانې کوي چې الله تعالی دغه کس هغه مال چې څوک ځان سره جمع ساتلی او خرج کوي نه دغه مال چې هغه هلاک کی.
تاسو بلدلی ډیر خلکو مال جمع کړي، غل پی راشي، ډاکو پی راشي، یا چې هغه منی مصیبتونه تکلیفونه راشي، یا دغه شان کم دی هغه من داسې حالات راشي، کیسونه راشي او هسپتالونه چې هغه پیسې دي ټولې چې هغه والوځي، هغې کې برکت پاتې نه شي، هېڅ برکت پکې پاتې نه شي. دا برکت پکې ولې نه دا موږ جمع ساتو د الله تعالی په نوم باندې چې موږ خرڅ کوو نه، د دینی کارونو کې په ښو کارونو کې موږ دا روپۍ دا خرڅ کوو نه، نو حق روپۍ که دین باندې خرڅ کول نو دنیا د آخرت خیرونه به هم میلاو شوي او روپۍ به نور هم زیاتې شوي، برکتونه به پکې هم راغلي وو، آفتونو مرضونو به الله تعالی بچ کړي وو. حق روپۍ بیا په هسپتالونو کې او بیا ډاکټرانو له موږ ورکوو، دغه شان کوم دی هسپتالونو کې په پولیسانو او په تاڼې او تحصیل باندې په هغې باندې هغه روپۍ لګي او دا شان په تکلیفونو باندې هغه روپۍ بیا خرڅ کېږي، انسان هم په تکلیف کې مبتلا شي او روپۍ ته هم لاړې شي. یا په کورونو کې چې ډېر مال جمع کړلی، کور کې چې جنګ جګړه راله، هغه ټول هغه مال هغې هېڅ خوند بیا پاتې نه شي. د دې وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د الله تعالی په نوم باندې خرڅ کوئ او خرڅ کولو والا تعالی فرشتې چې کوم دی هغه دعاګانې کوي، واعطي منفقا خلفا، یا الله تعالی خرڅ کوونکو ته د هغې بدل ته به دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم. د دې وجې کوم دی مال کې خیر او برکت هغه په دغې ذریعې سره راځي. دغه شانتې د مخلوق سره حدیث کې راځي چې دنیا کې د الله تعالی په مخلوق باندې څوک اسانی راولي نو په آخرت کې په هغو باندې اسانی راولي. دغه شانتې په حدیث کې درېمه جمله وه ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، یو مسلمان مې ته پرده اچوي قیامت پر ورځ به الله تعالی په ده باندې پرده اچوي. مثلا یو مسلمان هغه په څه عیب باندې څه غلطۍ باندې ویلې ده، دی اوس ټول خلکو ته لګیا شي چې دا خو پلانکې غلطي کړله، دا خو پلانکې کار کړلی، دا ټول هغه پرده چې هغه اوچته کړي او ټولو خلکو ته چې هغه غلطۍ د هغه خوره کړي، نو دغه کس نه به الله تعالی چې بیا قیامت پر ورځ چې پرده اوچتوي. په هغه باندې پرده په دنیا کې واچوله، په ده باندې په دنیا کې د نه څه غلطي وشوه، ګناه ترې وشو، یا چې کوم دی څه نافرماني وکړه، نو ده به پرده واچوله، الله تعالی به ده په ګناهونو باندې پرده واچي. اوس که ده داسې ګناه کړلی چې هغې باندې بل مسلمان ته تکلیف رسی، بل مسلمان مثلا دا کار کړلی، دا ګناه کو چې دی لګیا دی څه سازش جوړ کړلی یو مسلمان قتلولو، مسلمان وجني، بل مسلمان د وجلو هغه ته نقصان رسولو څه سازش جوړ کړلی، نو دله په کار دی چې بیا هغه نور مسلمانانو ته ووایي ځکه چې د هغې تکلیف نه د هغې نقصان نه هغو ځان بچ کړي. دغه ټایم کې بیا په هغه باندې پرده نه اچوي، ځکه چې د ده باندې ته پرده اچوي نو دی خو لګیا دی هغه بل مسلمان ته څه چلې جوړ کړلی، د هغه مال ته یې چل جوړ کړلی، یا چې کوم دی د هغه جسم ته نقصان رسولو څه تدبیر جوړ کړلی، دغه ټایم کې پرده اچول نشته، ځکه چې بل مسلمان د ده تکلیف نه بچ شي. که د دې نه علاوه بل مسلمان ته تکلیف نه رسوي، داسې یو غلطي د ده نه وشوه چې په هغې باندې بل مسلمان ته دې تکلیف د بل مسلمان ته به تکلیف نه رسوي او ته د هغه عیب چې خور کې په دې باندې الله تعالی چې خفه کېږي، په دغه باندې تا پرده واچوله، الله تعالی په ده باندې د قیامت پر ورځ پرده اچوي. دا شان یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عیر اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. حدیث کې راځي، ترمذی شریف حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس چې کوم دی هغه دغه رور چې کوم دی په یو ګناه باندې عار ولور کوي، زورن ورته کوي او یو ګناه یې کړلی، هغه چې ملامت کوي او تا خو پلانکي وخت کې دا ګناه کړی و، تا خو پلانکي وخت کې دا ګناه کړی و، حالانکې هغه د هغې ګناه توبه کړله، د هغې ګناه یې توبه کړله او دی بیا چې کوم دی هغه ګناه درته یادوي، پلانکي وخت کې خو تا داسې چل کوو، پلانکي وخت کې خو تا داسې چل کړی و، هغه ګناه دی ورته بیا یادوي او دی چې هغه ملامته کوي. نو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دله به هغې وخته پورې مرګ نه راځي تر څو پورې چې دی په خپله په دغې ګناه کې مبتلا شوی دی، په دغې ګناه کې به دی په خپله مبتلا کېږي، هغې نه به دله مرګ راځي. مثلا یو کس چې کوم دی مخکې چېرته غلا کړوه او هغې نه بیا توبه کړله او دې ته بیا بار بار یا پلانکي وخت کې ورته زموږ نه داسې غلا کړو یا پلانکي نه دې غلا کړو، ته خو هغه نه څنګه چې عام خلکو دا عادتي هغه ګناه ته بار بار یادوي. نو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دله به هغې پورې الله تعالی مرګ نه راولي تر څو پورې دی چې کم ګناه باندې بل کس ملامته کوي، حالانکې هغه دې توبه وباسله، هغې ګناه کې به دی په خپله مبتلا کېږي. د دې وجې د بل مسلمان عیب لټول او هغه نه پرده اوچتول، دا چې هغه ګناه چې دا خورول چې د پلانکي خو دا ګناه کړلی، دا چې ډېر سخت د ګناه کار دی، الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي او دغه شانتې دی د بل عیبونه لټوي، الله تعالی به چې د عیبونه ټولې دنیا ته بیا ښکاره کوي. یو چې خپل فکر کول پکار دی، خپل عیبونو ته کاته پکار دی، خپل
عیبونه د خپل ځان ته کاته غواړي چې موږ کې څومره عیبونه دي، په موږ کې چې څومره کمی دی او موږ څومره ګناهګار یو. الله تعالی بیا هم په موږ باندې چې پردې اچولي او موږ باندې چې رحم کرم کړلی او دا شان د قیامت پر ورځ به هم به دغه کس باندې پردې اچوي. د دې وجې چې کوم دی موږ د هغې خپل ګناهونو فکر وکړو چې موږ د هغې ګناهونو نه د هغې نه منع شو. یو کس چې هغه په خپله ناجوړه دی، ته به دا سخت مصیبت کې پروت دی او بیمار دی، نو هغه دا نه کوي چې بل چې کوم دی هغه بل من یخني او ټوخی لګېدلی دغه فکر وکړي، بل خپل فکر وسري. زه به خپله چې د ګرځېدو نه یم او د مونځ او دس نشم کولی، پاسېدی نشم، ګرځېدی نشم او خوراک څښاک نشم کولی، ناجوړه پروت یم، نو هغه سره دا غم نه چې پلانکي منې یخني لګېدلی ورګې دغه غم وکړم، نه هغه سره خپل ځان فکري. نو دا شانتې موږ هم چې کوم دی موږ کې هم ډېر شی مرضونه پراته دي، نو موږ د خپل ګناهونو د هغې چې فکر وکړو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان شان سره دا نه ښایي چې هغه کارو کې چې هغه بل مسلمان چې کوم دی هغه په تکلیف کې مبتلا کی او دغه شان د خپل فکر چې هغه کول پکار دی. دغه شان د حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سلکا دا حدیث څلورمه جمله دا وه من سلک. تاسو مخکې چې ما لومبي حدیث وی هغې کې څلورمه جمله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. یو کس په داسې لار باندې روانه دی چې هغه علم تلاش کوي، نو الله رب العزت چې داسې لار باندې روان دی چې هغه علم تلاش کوي، علم په طلب کې د دین خبرې اورېدو روان دی او دا شان چې د دین څه مسلې تپوس روان دی، نو الله رب العزت هغه ته د جنت لار چې دا اسانه کړي، جنت لار دا به اسانه کړي. څنګه تاسو دلته کې اوس راغلی یې د الله تعالی او د هغه رسول خبرې اورېدو په اراده باندې راغلی چې موږ د الله او د هغه رسول خبره واورو، نو دغه کسان چې څوک د علم په تلاش کې، څوک چې کوم دی د دین په ځان خبرولو په تلاش کې وځي، نو سهل الله له به طریقا الی الجنه. د دې وجه به الله تعالی ته چې د جنت لار دا به اسانه کړي، د جنت لار دا به اسانه کړي. یو سړی هغه څه مسلو ته نه معلومه او لاړ عالم پسې لاړ، هغه نه د مسلې تپوس کوي، نو هغه ته هم چې دغه فضیلت کې هغه داخل شو چې هغه ته به د جنت لار دا به الله تعالی اسانوي. دا شانتې لږونه کې د قرباني وکړه الله تعالی چې د جنت لار هغه په دې باندې ته اسانوي. یو حدیث کې بخاری شریف یو حدیث ته جابر رضی الله عنه د چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې صحابي او انصار صحابهونه دی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه وروستو د تهجد د مانځه یو فضیلت یو حدیث یې واورېدو، د یو کس نه واورېدو او هغه چې کوم دی د یو صحابي نه روایت کو او صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کو او هغه صحابي هغه په شام کې دمشق کې چې هلته کې پاتې کې دغه صحابي کوم چې هغه د چا نه چې دغه تهجد او فضیلت هغه حدیث هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل غوږونو باندې اورېدلی، نو ده دا ووی چې زه چې یو حدیث اورمه نو زه هغه چا نه ولې نه اورمه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په خپلو غوږونو اورېدلی، زه ځم اوس د هغه نه چې کوم دی تپوس وکړو، نو خلکو ته وایي هغه په شام کې په دمشق ښار کې هغه پاتې کېږي، نو هغه دا ډېره لرې فاصله ده د مدینې منورې نه هغه ځای ته دمشق ته ډېره لرې فاصله ده، تقریبا 1500 کیلومتره فاصله ده. دا چې د خپل اوښ راوغوښو او ډېر شړې بیابانې دي او په هغې باندې روان شو هغه جابر رضی الله عنه او بیا چې کله دمشق ته ورسېدو هلته کې هغې صحابي تپوس یې کو، د هغه کور ته لاړ، کله چې هغه کور ته لاړ او تپوس وکړو هغه کور نه هغه صحابي راووتو او هغه ته یې وویل چې زه ستا نه هغه حدیث اورمه چې تا نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په خپلو غوږونو باندې اورېدلی، برای راست نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی د تهجد د فضایل هغه حدیث، هغه وایي او ما اورېدلی او زه چې کوم مدینې منورې نه صرف دقیقې لپاره راغلی یم. نو ده ورته ووایي چې هغه حدیث خو زه تا ته ووایم چې هغه ما اورېدلی، خو لیکن هغې نه مخکې چې تا ته زه بل حدیث بیانوم هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د علم حاصلولو په طلب کې وځي الله تعالی هغه ته چې د جنت لارې اساني کړي. او د هغې نه وروستو چې تهجد هغه فضیلت هغه حدیث ته واورو، کله چې ته واورو بیا هغه صحابي جابر رضی الله عنه ته وایي چې وس ته راکوز شه او ده لږې دمه وکړه او زمونږ ته به خلاص کاږو کې بیا به ځې، هغه ته وایي نه زه چې صرف او صرف دقیق مقصد له راغلی یم چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث ستا نه واورم، تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی، زه برای راست ستا نه واورم،
د دقه لپاره راغلی مې دومره غټ سفر د ما صرف دې لپاره کړلی د دې سره چې بل کار نه شریکوم لہذا چې کوم دې ستا سره خلاص کاک نه کوم واپس روان شو نو دومره مشقت او مجاهده دا وی برداشت کولی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې هغه دا اوریدل خو برای راست نه اوریدل یو کس نه چې اوریدل هغه د هغه صحابي نه روایت کوي صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کوي د لاړ هغه صحابي بس یو هغه سلام چې بل کار شریک نه کو فورن چې حدیث واورو دغه دروازې نه واپس شو لاړ دومره خلکو چې کوم نه کوششونه کړل مهنتونه کړل داغه وجه کوم نه څومره عالمان چې مخکې تیر شوی دي هغه ډیر غټ کوششونه مهنتونه او ډیر لوګي تند او تکلیفونه او سفر دا برداشت کړلی د علم چې را جمع کړل او دا موږ تاسو ته آسان کړل په آسان سره چې کوم موږ تاسو حدیثونه دا موږ تاسو ته ملاويږي د مسائل کتابونه دا موږ تاسو ته ملاويږي حالان کې بدی من ډیر زیات مهنت شوی دی ډیر غټ مهنتونه علماو په کړل ډیر غټ تکلیفونه برداشت کړلی د دې وجه موږ تاسو دا علم دومره آسان شوی دی کچې هغه مهنتونه نه وکړي نو موږ به کم ځای کې دومره سفر کولای شو یا دومره مشکلات موږ برداشت کولای شو دا شانتي حدیث کې بیا مخه ته فرمایي چې کم یو جماعت او کم یو ډله د الله تعالی کورونه په یو کور کې راجم شي یعنی په جمعات کې راجم شي او کینی او د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي یا د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کوي هغه بل د خې په خپل عزت کوي دغه درس او تدریس کوي او دا څنګه دین خبره دا چې نور ته اوري نور اوري دا دین دا خبره اوري لکه څنګه موږ دلته کې اوس راجم شوی نو دغه مقصد چې د دل پر راجم شوی چې الله تعالی دا خبره دا موږ وورو دغه د الله تعالی د احکامات نه خبردار شو نو د الله تعالی د سکینه خصوصي رحمت چې دا باغونه نازلېږي او رحمت داغونه چاپیره کیږي او د سلور والو طرف نه هغه مجلس نه د فرشتي چاپیره شي او هغه رحمت فرشتي هغه د دیو تزکر چاپیریږي چې دیو منه خصوصي رحمتونه وریږي او سکینه به دیو منه نازلېږي او رحمتونه دا به دیو منه غوړېدلی نو د هغه وجه هغه رحمت او فرشتي هغه د دیو چاپیره کیږي او هغه فرشتي د دیو لپاره چې د بخښنې سوالونه کوي د الله تعالی دعا کوي الله تعالی دا ټول مجمع والا دا چې څومره راجم شوی ستا خبر اوریدو لپاره او ستا خبر اوري ستا پیغمبر خبر اوري ته دیو ټول ګناهونه معاف کړي او دیو دا بدای دا پنیکو منه بدل کړي دغه شانتي بیا مخه ته فرمای وذكرهم الله في من عنده او الله تعالی دغه مجلس دا کم کسان چې دي د الله تعالی خبره ته راغلي ناس دي د دیو ذکر چې کوم دی هغه خپل مجلس کې کوي دا خپل مجلس کې د الله تعالی څومره غټ مجلس پي او څومره غټ غټ فرشتي وي پاکي فرشتي په هغه مجلس کې به کوم دی الله تعالی د ټولو چې پلان کې نارینه د پلان کې زوی هغه چې پلان کې مجلس کې زما خبره ته ناشته دا شانتي پلان کې زنانه او د پلان کې لورو دا چې کوم دی زما خبر د پلان کې مجلس کې ناشته ده د ذکر به کوي دا څومره غټه خبره ده چې الله تعالی داغه ذکر کوي ځکه الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي فذكروني اذكركم تاسو زما ذکر کوئ ما یادوي زب تاسو یادوم او داغه نه غوړه مجلس کې به تاسو یادوم دا شانتي یو صحابي مشهور هغه مبارک راضي ابي بن كعب رضی الله عنه الله تعالی چې در ډیر زیات خصوصیات ورکړو ابي بن كعب رضی الله عنه یو خصوصیت دا چې الله تعالی چې دل دا خصوصیت ورکړو چې قرآن شریف تلاوت به د ډیر خکو قاریو یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او وی فرمایل د مبارکي چې تاسو کوم نه ابي بن كعب ته وی چې تراشه ما ته قرآن شریف تلاوت وکا نو ابي بن كعب رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو دوته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے ابي رضی الله عنه چې جبرائیل علیہ السلام راغله هغه ماته دا پیغام راول چې ته ابي بن كعب ته وایا چې هغه د قرآن شریف چې تاسو ووري نو ابي بن كعب رضی الله عنه وی چې کله دا خبره واوري دا نو وی اے الله تعالی چې کوم زمانو ما غسته دي ابي بن كعب ته دسی وایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل او الله تعالی چې ستانو ما غسته دي چې ابي بن كعب ته وای چې هغه ته قرآن شریف ووري تلاوت تاسو کی نو هغه چې ډیر ځاته خوشاله نه هغه جوړا شو او دا شان کوم نه وی سایت دا بند شو او بیا چې کوم هغه تلاوت شروع کو نو الله تعالی چې کوم نه هغه تلاوت دومره خو دومره دا صفت به الله تعالی خو الله تعالی چې د قرآن شریف تلاوت چې څوک کوي دغه طرف چې خصوصي رحمتونه او دغه طرف چې خصوصي توجه کوي نو دا د الله تعالی چې کوم دي دومره نعمتونه دي یو حدیث کې راځي چې
څوک د الله تعالی دین زده کوي د الله تعالی د رضا لپاره، الله تعالی چې کوم دی دغه خلکو ته دین زده کوي یا چې کوم دی په خپل دین زده کوي، نو فرشتي چې کوم دی دغه نه چاپیریږي او دغه لپاره د بخښنې دعاګانې کوي. او فرشتي چې څوک د علم په طلب کې وځي، فرشتي هغه خپل نوراني وزري دا ته غوړي. بل یو حدیث کې راځي، الله تعالی حدیث قدسی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې من ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی. الله تعالی فرمایي چې څوک زما ذکر چې ما یادې پزړه کې زاغه چې کوم نه پزړه کې یادوم، ومن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منه. او څوک چې زما په یو مجمع کې یو غڼه کې زما ذکر کوي، زه داغې نه غوره مجمع کې او غوره چې خلکو کې مجمع کې داغه ذکر کوم. نو دغه شانتي د مجمع کې موږ دغه راجمع شو چې د الله تعالی خبري وارو، د الله تعالی ذکر وکړو، الله تعالی یاد وکړو، نو الله تعالی به زموږ ساو ذکر هغه دینه په غوره مجمع کې چې هغه د فرشتو او غوره مجمع ده، هغه کې به الله تعالی زموږ ساو ذکر کوي. دغه شانتي بل حدیث کې دا حدیث کې یو جمله دا فرمایله کوم چې شروع کې ما تاسو ته حدیث وی، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. د چا عمل چې هغه دل رسته کې د نسب چې دینه شي مخ کې کوله، مطلب دا دی یو کس عمل دا خراب دی او هغه خراب عمل من هغه جنت نشیتله، نو د نسب چې کوم نه دا دینه شي مخ کې کوله چې د پلان کې نسب ولده او د پلان کې خاندان ولده، د عالم زوی دی، د بزرګ زوی دی او د ولی زوی دی، دا د نیکانو خلکو زوی دی، پیغمبر زوی دی، دا په دغه نسب منی د چې کوم نه دینه شي مخ کې کېده. کله چې مخ کې کېده شوی نوح علی السلام زوی کله چې طوفان راغی، نوح علیه السلام زوی هغه چې هغه طوفان کې غرق شو، انه عمل غیر صالح. الله تعالی تو فرمایل دا عمل چې هغه ناکاره، دا ناکاره عمل د وجه موږ دې غرق او هغه حالان کې هغه د نوح علیه السلام زوی بیا په کارو چې هغه نه غرق کېده، هغه هم غرق شو. دا ولی دا هغه نسب چې هغه په کار را نه غي، هغه دا وی چې ما پلار چې کوم هغه پیغمبر دی ازو بچم نه، هغه عذاب هغه چې هغه چرته هغه بچ نشو. دې وجه کوم نه موږ تاسو له پکار دي چې هر یو کار هغه چې د الله تعالی رضا لپاره کو او د الله تعالی د محبت تقاضا ده چې موږ دغه محبت وایو چې الله تعالی زموږ سره محبت وکړي، نو موږ د الله تعالی مخلوقات باندې رحم وکړو، هغه سره د الله تعالی مخلوق باندې رحم وکړو، هغه سره شفقت وکړو او هغه سره په نرمۍ باندې پیش راشو. او دا شان کوم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اخلاقو چې هغه مسلمان سره چې په ښه اخلاق باندې پیش راتلو، نو موږ تاسو یې دا غواړو چې الله تعالی زموږ سره مینه محبت وکړي، نو موږ د الله تعالی مخلوقات سره چې مینه محبت وکړو، مخلوقات سره تکلیف ونرسو. کچری موږ تاسو دا وایو چې موږ د الله تعالی سره محبت کوو، الله تعالی زموږ سره محبت وکړي او د الله تعالی مخلوقات موږ تکلیف رسو او نقصان ترسو، دا موږ تاسو خپل دعوه کې چې کوم نه بیا دروغجن یو. نو الله رب العزت موږ تاسو کوم نه په زړونو کې خپل محبت پیدا کړي او هغه کارونه زموږ تاسو نصیب کړي چې په هغه د الله تعالی محبت پیدا کړي. الله رب العزت موږ چې سوي ثواب دغه باندې عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله تعالی زموږ له ګناهونو معاف کړي، یا الله تعالی سم مسلمان وفات شي ټول، یا الله تعالی ته بخښنه نصیب کړي او قبرونه د نور نه ډک کړي. یا الله تعالی سم زموږ رشتہ داران خپلوان چمګاون کړي، یا الله تعالی سم مسلمان وفات شي ټول بخښنه نصیب کړي. یا الله تعالی هر قسم گناهونه زمونږ یا الله تعالی زړونه دا پاک کړي، یا الله تعالی زمونږ گناهونه موږ ته معاف کړي. یا الله تعالی ستا په مخلوقات باندې رحم کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی ستا په مخلوق باندې یا الله تعالی بې رحمۍ نه زمونږ حفاظت وکړي. یا الله تعالی څومره کمی کوتاهۍ زمونږ نه شوي او ټول کمی کوتاهۍ موږ ته معاف کړي. یا الله تعالی زمونږ په کورونو کې یا الله تعالی خیرونه برکتونه راولي، مال دولت اولاد جایداد پټي کې یا الله تعالی خیرونه برکتونه راولي. یا الله تعالی ستا په نوم باندې خرج کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی دا څومره واړه ماشومان چې یا الله تعالی دی هغه نیکان صالحان عالمان با عمل غټ کړي. یا الله تعالی د دین داعیان جوړ کړي، مور خپل لپاره دنیا او د آخرت خوشحالو سبب وګرځي. څومره بیماران یا وترو شفای کامله عاجله نصیب کړي. چا په ځلو مې نیک حاجتونه یا الله تعالی نیک حاجتونه مې تعلیم یا الله تعالی نیک حاجتونه یا الله تعالی خپل غیب او خزانونه پوره کړي. یا الله تعالی چا موږ د دعاګانو لپاره ویلي څوک امید ساتي هغه حاجتونه یا الله تعالی دغه باندې عالم یا هغه حاجتونه ته پوره کړي. یا الله سم مسافر یا الله تعالی هر قسم تکلیفونو مصیبتونو نه یا الله تعالی سختونه دغه حفاظت وکړي. یا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان لپاره خپل امت لپاره خیر دعاګانې غوښتلې، هغه کې زموږ حصہ نصیب کړي.
کوم شرون فتنو نه پناه وغوښتلې هغې نه موږ له پناه راکړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.